بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو حجرې ته پخیر راغلی. خوږو کتونکو نن به یو خاص بحث کوو په یو مهمه مسله باندې چې هغه موږ ته راپېښه ده او هغې زموږ ډېر ځوانان چې کوم دی دا د خاورو د لاندې کړل. هغه مسله چې کوم دی هغه ون ویلینګ دی او تیز رفتاري ده چې د هغې دپاره دوه آیډیل ځایونه دي. یو چې کوم دی بایپاس دی او بل کالج کالوني ده. دا مسله به د انتظامي د نظر د لاندې ده هم او موږ پرې لږ رڼا نورو هم غورځوو چې دا لږ د دې څه دباب وشي. اول د سره شریکوم یو وړوکی شانتي ویډیو، دا وګورئ، دې نه بعد بحث کوو. خوږو کتونکو ریسکیو 1122 یو رپورټ نن زموږ سره شریک کړی دی چې دا به د اخباراتو حصه جوړیږي، خلک پرې اوس ورو ورو خبرېږي. هغه د اولنۍ 2 هفتو دی د دې روژې. نو تاسو په دې سکرین باندې کتی شئ. د روژې په اولنۍ 2 هفتو کې د ځوانانو د ون ویلینګ او تیز رفتارۍ له وجې 80 حادثې شوي دي چې پکې 7 ځوانان مړه او 88 زخمیان دي. خوږو کتونکو دا هغه ماشومان دي چې دا مور و پلار ډېر په مشکله باندې دې ځای ته را رسولي دي. سره تربیت کمی دی، یوازې ماشومان پیدا کول نه دي، یوازې چې کوم دی په دې ابادۍ کې د اضافې سبب جوړېده زموږ نه دي. موږ چې کوم دی د خپلو وړو له پکار دی چې د دې وخت سره سره لږ تربیت کوو. نو د دغې تربیت لپاره چې کوم دی پکار دی چې پلاران د خپلو بچړو نه خبري، د دوی ملګري څوک دي، دوی کینی پاسي د چا سره، د دوی ماسخوتن کوم ځای تېرېږي، د دوی ماښام کوم ځای تېرېږي. زه به پروګرام مخ په وړاندې چې بوځمه نو په 2019 کې غالبا دا هسې رفلی چې زه کوم اسټیمیټ لګومه دا 2019 د دې نه رغېږي، یعنې یو 4 کاله مخکې زموږ سره ډي پي او سلیم مروت صاحب و. هغه د ون ویلینګ او د دې کم عمره ډرایورانو د دې تیز رفتارۍ یو ډېر زبردست حل ویستی و. هغوی به خوږو کتونکو داسې کار کوو چې کله به یو کم عمره ماشوم په موټرسایکل باندې په ډرایوینګ ولیدو نو هغه به یې سره د هغه موټرسایکله په تانه کې بند کو او تر هغې پورې به یې دغه ماشوم او دغه موټرسایکل نه پرېښودو چې د هغه پلار به راغی او هغه به ورته په سټامپ پیپر باندې لیکل وکړل چې آینده به زما دا ماشوم چې کوم دی دی به چېرته ډرایوینګ نه کوي، چې تر څو پورې د ډرایوینګ لایسنس نه وي اخیستی. یعنې دا به د 18 کالونه لاندې ماشومان وو. هغې تاسو که د هغه وخت اعداد و شمار وګورئ، ایون په دې باندې ما په اخبار کې یو کالم هم لیکلی و چې په هغه 415 میاشتو کې په 6 میاشتو کې دننه د سابقه ډي پي او سلیم مروت صاحب د هغوی د ایفرټس د لاسه چې کوم دی دغه اکسیډنټونه هم کم شوي وو او په هغې کې د ځوانانو د مړ کېدو دا شره چې کوم ده دا هم ډېره زیاته لاندې راغلې وه، ورسره سره د زخمیانو هم. ښه، اوس دلته کې یو بله مسله دا هم ده چې خاص کر په سوات کې یو عجیبه ټرینډ دی. موټر بایکس چې کوم دی دا بالکل په دکانونو کې میلاویږي او دا ډېر په ارزانو قسطونو باندې. یعنې ما یو ملګری دی هغه ماته وایي چې که ستا بایک پکاري نو زه تاله دا په 3000 روپۍ میاشت په قسط هم راغستی شم. نو چې دومره کم قسطونو باندې خلکو ته موټر بایک میلاویږي نو پکار ده چې یو دا دکانداران دي هم لږ سوچ وکړي، انډر ایج کم چې واړه ماشومان دي هغوی ته د بایکونه نه ورکوي، ځکه چې 3000 روپۍ میاشت ورکول نن سبا چې کوم دی د هر چا په وس کې ده. نو دا قوم که موږ جوړول غواړو، که موږ غواړو چې یاره زموږ را روان نسل چې کوم دی دا دې داسې د تیز رفتارۍ نه ښکارېږي، دا دې داسې بې وجې نه مري، نو پکار ده چې په دې کې د دکانداران هم خپل رول پلی کړي. زموږ کوم اوس ډي پي او صاحب چې کوم دی بنګش صاحب هغوی ته به سپیشل درخواست چې تاسو د سلیم مروت صاحب په قدم باندې قدم کېږدئ او
په دې کې سخت احکامات ورکوي چې د ماشوم د سره د موټر بایک نیول کېږي او دا د دواړه بندولی کېږي، تر هغې پورې دا نه ازادولی کېږي چې د دوی پلار ښه ټیک ټاک لیکل ورنه کړي. تر بل پروګرامه پورې خپل کور به امجد علي صاحب له اجازت ورکوي، په لوی خدای وسپارم.